بسم الله الرحمن الرحيم. ومثال الثالث وهما لا يوقل معناه في حق جواز التوزي بنبيذ التمر فإنه لو قال جاز بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر أو قال لو شج في صلاته أو احتلم يبنى على صلاته. وليس دویم فصل چالو دی قیاس نه دین مخ کی فصل کې موږ د قیاس لغوي تعریف او اصطلاحي تعریف کړو به قیاس حجت دی هغه د بارم دلایل قائم کړو او ټول کتاب ول ذکر کړو. دویم فصل شروع دی بده کې شرایط قیاس چالو موږ ویلو د قیاس صحت د لپاره 15 شرایط دي. اول شرط اتیر شوی باغه باندې تفریم تیر شوی. اول شرط څو په مقابله د نس کې بنې نو کله چې په مقابله د نس کې راتلو قیاس به پریدو لغه کو ته کې دی دا غیر لپاره مثال په قهقه معنی او د سماتیږي دا په نس سره ثابت را نو کې یو سړی دا وای قیاس وکي او د دې مقابله کې پرونم دا ویلو کنه چلکه پاک دامن خځه ته څو په منځ کې کنځلې وکي پاغه او د سماتیږي لہذا په قهقه هم دې مات نشي دا مقابله د نس دا قیاس متروک وي. دویم مثال دغه کې دام سے برابر نه ویلې مسله دا وا چې وسله په احرام کې خزر حج لذي ما حج په کې د کټ کې خیر د مطلق خبره ده. مسله دا د مولوی صاحب یو خزه کا سفر کې د درې ورځې او درې شپونه زیات نو حدیث کې راغلي دي بغیر د محرم را سفر د دې خزه منه دی سفر نشي کولای. دې خزه سفر د درې ورځې او درې شپونه زیات کوي او محرم سره نه یا وسخاون نه پلار نه زوی نه ورور نه دا سفر سره منه ده. دا خبره د نس نه ثابته ده. نس کې داسې حکم راغلی مولوی صاحب هر به برابر او نس کې راغلی دي چې د خزې سفر د درې ورځې او درې شپونه چې سیوا شي دا مطلقاً منه دی دا سفر مگر په درې صورتونو کې جایز دی بلکې داسې یو صورت کې جایز دی. یو صورت کم دی حدیث کې درې الفاظ لیکلي ټول یو مطلب دی. حدیث کې راغلی چې خاون ورسره یو صورت لار ورسره بل صورت یا نور بل زارحم محرم ورسره دا درې صورت خو مقصد د ټول یو دی. نو ګوره مسله حدیث نه دا ثابت شول چې سفر د خزي منه دی صرف په دې مذکور درې محلونو کې جایز دی. زارحم محرم ورسره خاون ورسره لار ورسره دا څه ده کنه. اوس کې وسره قیاس وکي او د دې مقابله کې قیاس دا وکي چې لکه څنګه د خاون سره سفر کوي د خزه په امن کې د پلار سره سفر کوي په امن کې د زارحم محرم سره سفر کوي په امن کې نو که شری ډیر زنانه یو جماعت جوړ کی او پاغو په سره مرګري شي حج لاله شي سفر کې لاله شي دام دی جایز شي ځکه په دې کې په امن کې نو لې الته حدیث کې راغلي دي چې سفر د خزر د مذکور درې کو سالونه سیوا دغه درې صورتونو سیوا منه دي او دا وایي چې نه جایز دي چې امینات خود سره لاله شي مقابله شو کنه شو دا به د سره برابر و صحیح ده. حدیث کې ځدی درېونه سیوا د کوم چې مذکور صورتونه دي منه دي دا څه وایي جائز دی دغه درېونه سیوا هم جائز دی مقابله شولا دا به پریدو قیاس. بل دویم لپاره مثال پیش شوی دو مثال پیش کړو چې هغه سره تغییر د حکم موږ ویلو قیاس په داسې قیاس نه وي چې د نص حکم متغیر کوي کله چې قیاس د نص حکم متغیر کوي پرید به دام تیر شوی. اوس دریم شرط لګیدل مولوی صاحب دریم شرط دا ولګبر وګورئ چې قیاس په داسې قیاس نه چې هغه غیر معقول وي. کم قیاس چې غیر معقول لو نه قیاس په مونږ پرېږدو. زم کړه خبره مثال لاغي سره ولې سه مسله دا ده چې نبیذ التمر معنی او دس کیږي کنه کیږي. نبیذ التمر چاته ویل کیږي قجور تمر قجور ته وایي او نبیذ داغي چې کوم رش ویغه ته ویل کیږي. دې درې قسم دي. یو هغه چې پخې شي اولنی هغه دي چې هغه پخښوي هم نه وي غیر مسکر وي نشم پکې نه راغلي غیر متغیر وي څه تغییر پکې نه راغله خوان پکې نه راغله اما قشان نرمي څنګه چې مخ کې دام وبنرمي غم وي نو دې باندې بل اتفاق او داس کېږي دې خبره نشته لګا. دویم صورت دار چې د قجور رشوي هغه پخې شوی هغه کې نشر راغلي هغه کې خوان راغلی هغه ټینګی شوی په دې معنی بل اتفاق او داس جایز نه دی د دې چا رائے نه دی چې داس ته پوښي زمون مسله شکم کې نه هغه ازدا کوي هغه دار. دریم نمبر چې وبو د قجرو چې کوم رشته مثال قجري وبو کې چولې دي خیالم ده کنه رش مې یادوي کما رش یادول
رش مې دا وي او بو کې چولې او بو خجوري کې رش کم طرف راځي مانګورو ته سوچو کا خجوري او بو کې چولې مونږ سي بو کې خیالم ده کنه تاسو هم څه وي چې لکه دا څه وي نه او بو کې خون پیدا شي خون یو دریم نمبر دویم نمبر غوبه نرمي لا نرمي نه ختم صرف خون پکې د خجوري پیدا شي او په خېشه ویم نه ورې ښا او بو کې خجوري چولې دي او بو کې خون رااله دویم او بنرمي دي ټینګي شوی نه دي دریم په خېشه ویم نه دي څلورم نشم پکې نه دراغلي اوس په دې او بودس کې کنه کی علم نه کنم دي او بدی قجوري بکا چولي ما مخکې غرش مشیات کړو مخکې صورتونه کوم د بو خبره ده او بدی قجوري بکا چولي دي اي کې خوان صرف د قجورو راغلي نور نشاوري شوی نه دي او په بخښوي نه دي او په ټینګي شوی نه دي هغه شان نرمي دي او داس په کې کنه په کې امام سي وای بدی معنی او داس کې او دا د حدیث نه ثابت ده نص په وارد ده انس وګد حدیث ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام سربار ته وتلو نبی علیہ السلام پیرانو ته دعوت ورکولو یو مقام تلاله د وسی جمعه جوړ کړي مسجد الجن ورته ویل کیږي مکینه بیت الله شریف نه بری غسل اسماني دي مسجد الجن وته وی الته وته پیرانو ته دعوت ورکولو عبد الله بن مسعود نه لیکي راته وکړي ودینه بنوزي بیچاره نبی علیہ السلام عبد الله بن مسعود ته وای څه شته چې نه او داس پیو کو عبد الله بن مسعود نه ته وای بس نبی زو تمر دین اور څه نشته نبی علیہ السلام ته وای څنګه لري ثمرتون طیبه دا خو خمه ودا وما طهور پاکي وبدي او داس پیو کو خیالم ده کنم ده اول وب پاکي نه بدی او داس وکړلو اوس مسله دا شوله چې په نبی زو تمر دا کوم چې ما ویلو د اخیری قسم په دې معنی حدیث نه ثابت شوله چې په دې معنی او داس کیږي خیالم ده کنه خدلته حدیث نه ثابت شوله چې به او داس بدی او داس کیږي دا غیر معقوله ده ولی او داس لپاره معقول ده چې په بو سره او داس وشي او دا نبی زو تمر نه صورتن وبدي او نه مانن نه مانن وبدي او نه حکمن وبدي مانن وبندي مانن وب نه ولی وبو کې ختم د ختمي دی نه ختمي وب چې څوک کی دي ملي سي څو وخت پورې باقی پاتې کیږي دا ختمي وچیږي نه باقی نه پاتې کیږي او صورته مو بندي وب نو متخلق نه وي دغه تخلق نبی زو تمر وي نو ګورې نه صورته نو بدي او نه حکمانو بدي به مو یو د سپیکيږي نو غیر معقول شو نو معقول خدای چې په بو د سوشي کړ څه شو غیر معقول اوس کې اوسله قیاس کوي چې په نبی زو تمر باندې او دس کیږي لہذا کوم چې نور نبی زو نه دی پاغیم دی او دس وشي نبی زو زبیب وغیرہ پاغیم دي څه وشي نو نور نبی زو نه قیاس کوي په نبی زو تمر باندې نور نبی زو نه مقیس نبی زو تمر مقیس علیه موږ دا قیاس ټیک نه دی ځکه کوم چې مقیس علیه د نبی زو تمر هغه کې چې کوم حکم وارد شوی دی نص پر راغلی غیر معقول دی ځکه هغه وبنو حقیقتا وبدي حقیقتا نو ته وی که حقیقتا نه حقیقتا وبدي او نه حکمن دي حقیقتا ځکه نه دي چې هغه د خلق د وبونم ناخلي حکمن ځکه نه دي چې د وبو کار نه ور کوي نبی زو تمر او به مو یو داس په جایز دي نو الته چې کوم حکم راغلی سره مناسب غیر معقول له خلاف القياس ته او کوم حکم چې خلاف القياس وارد وي خپل مورد پورې خاص ویګه باقی دا خبره چې په نبی زو تمر او داس کیږي کني کیږي دي کلابیل اختلاف دی تر دې چې ثابت د امام صاحب د خپل قول نه رجوع کړی دا چې نه بکیږي وګورئ تلکشت ومثال الثالث مثال لدري وهم د هغه د لا يقل معناه چې معنی په عقل کې ناراضي یعنی غیر معقول وي په حق جواز التوزي په حق د جایز والی داودس کې بنبي د تمر په نبي ز تمر سره فإنه لو قال کې سړي و اجازه بغیره جایز داودس کول بغیر د نبي ز تمر معنی هم من الانبذتی د نور نبی زنونه بالقياس على نبی ز تمر دا خبره زکه وکي چې دا نور نبی زونه قياس کوي په نبی ز تمر معنی ایو مسله شاله به برګوري منسم تاسو ته مسله معلومه ده چې وسړی په مونږ کې ولاړ وي مونږ کې حدیث نه ثابت راخه او د سمات شي یای پوزه ویني شي او یا وته یای مزي خارج شي مزي خو پیژنې کنه سپینې وبتی هغه انسان شرمګانه خارج شي نبی اسلام په حدیث کې وایي د سړي د بار حکم دار لاړ دي شي او د ستیو کی او پس یرا شي مونږ کم زمانه دا کار شوی راغځنه دي مونږ شروع کی یعنی یو رکعت کړه دي
او پوزې نه یې وینه لاړه یو رکعت یې کړی یعنې اودس یې مات شو لنډه دا ده اودس یې څه شو اودس کم پوزې نه وینه لاړه او یا یې مزید یې لاړه او یا اوده شو داسې ده که نه نو بیا دې لاړ شي اودس دې وکړي واپس دې راشي نو دویم رکعت دې شروع کړي یو سم کړی دی دې ته بنا ویلی کېږي خیال هم دی که نه او دلته حکم خلاف القیاس ثابت دی حکم سره مولوی صاحب ولې خلاف القیاس دی اصل کې حدیث راغلی حدیث کې راغلی من قاء چا الټۍ وکړلې په مونځ کې او رعفه یا یې پوزې نه وینه لاړه او امزه یا یې مزي لاړه په مونځ کې فلیتوضأ ولیبني نو هغه دې اودس وکړي او بنا دې وکړي دې خبره پوه شولې که نه دا خلاف القیاس حکم دی خلاف القیاس ځکه دی چې مونځ کې اودس مات شو نو چې اودس مات شو مونځ ختم شو که نه دا اوس لاړې هلته مزلې پکې وکړلو بیا اودس وکړو اوس ته راځې ته وایې چې لا مونځ نه دی مات شوی مونځ په خپل حالت ماني نو قیاس خدا تقاضا کوي د دومره مزل کول دا خو عمل کثیر دی مونځ پې ختم شو دویم دا چې مونځ په منځ کې اودس مات شو چې شرط فوت شي مشروط هم فوت کېږي لهذا مونځ هم فوت شوی دی بیا هم دا وایي چې نه بس قیاس ته مه ګورئ دې قیسو ته مه ګورئ بس بنا دې وکړي خلاف القیاس دی که نه اوس که یو سړی په دې باندې قیاس کوي مزي باندې قیاس د احتلام کوي که یو سړي ته مونځ کې احتلام وشي نو په مزي باندې بنا کوي مزي چې راله احتلام که ورته وشو ملاړ دې شي غسل دې وکړي بیا هم دې بنا وکړي دا قیاس ټیک نه دی ښه خیال هم دی که نه ولې مقیسرۍ کې چې کوم حکم وارد دی هغه خلاف القیاس یا وایي چې لکه سر دی یو سړي زخمي شي نه دی لاړه نو څنګه چې پوزه نه لاړه شي اودس وکړي راشي بنا کولی شي نو که سر نه وینه لاړه نو لاړ دې شي اودس دې وکړي او بیا دې پې بنا وکړي که نه قیاس کوي بي مونږ وایي دا قیاس ټیک نه دی ځکه مقیسرۍ کې چې کوم حکم دی دا خلاف القیاس دی او کوم حکم چې خلاف القیاس وي هغه بل ته نه متعدي کېږي نور پې نشي ور قیاس کولی هغه خپل مورد پورې خاص وي ورته وګورئ او قال یو سړی وایي لو شج فی صلاته که یو سړی زخمي شي په مونځ خپل کې او احتلام یا د احتلام وشي نو سړی دا وایي چې یبنا علی صلاته دام دې بنا په مونځ باندې وکړي په خپل مونځ کې دې بنا وکړي ولې بالقیاس قیاس کوي علامه په هغه کس باندې اذا سبقه الحدث چې حدث ورته راشي او علامه په هغه صورت باندې چې هغې کې یو سړي ته سبقه الحدث حدث ورته مخې ته راشي او داسې مات شي لا يصح دا قیاس ټیک نه دی ولې لأن الحكم في الاصل ځکه حکم په اصل یعنې مقیسلۍ کې لم يوقل معناه د دې معنا عقل ته ناراضي یعنې خلاف القیاس دی فاستحال تعدیته نو محاله ده ناممکنه ده چې دا حکم متعدي شي الى الفرع فرع ته ځکه خلاف القیاس ثابت دی فاصل کې وبمثل هذا قال اصحاب الشافعي مولوی بل مثال واوري دا د شوافی او د مذهب موافق خبره ده مولوی مسله دا تاسو معلومه چې کله وبلږي کنه هغه کې نجاست ولويږي وب نجسی کیږي تاسو ته پته لري خبره او وب کډيري به ته نجاست ولويږي وب نه نجسی کیږي دا هم درته پته را خو مسله دا ده چې ډيري کمی ته وي لګو کمی ته وي دا اختلافي مسله ده وب کلهږي نجاست وګرځيږي او ته نجسی کیږي ک رنگ وی او خونه بدل شوی وی او کنه وی او بکډيري نجاست ته وګرځيږي کرنګ خون وی نه بدل شوی نه پاکي دي او که بدل شي پکې یو نه به نه پاکي دي اوس ډېری کمی ته وی لګي کمی ته وی نه موږ حنا پوي چې صحیح موږ آسان قول لري چې لس پلسي شریلس غزونه په وګدو او په پلنوي دا وبډيري دي دومره ځکه وبي امام شافعي سه وی چې دوه قله دوه چاټي وبچي دا ډېری دي څو چاټي دوه مسله پوه شولې نه که دوه چاټي یا دغه نزيت وی کاږي کې نجاست وګرځیدلو خون رنگ بوی بدل نشو نو بس پاکي دي او که دینه کمی نجاست وګرځیدلو که بدل شوی یو کني نه پاکي دي په دې مسله پوه شولې او دا خبره شوافی کوي موږ صرف دغه مذهب وچړو دا حدیث ته وجه نبی سلام او هدايه کې د حدیث ته اذا څنګه اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث کله چې وبد وقلی دوا چاټي وبې نو به دغه نه برداشت کوي ګندګي نه برداشت کوي ان که ګندګي وګرځي کې خیر ده دې پوه شولې اوس نو دا حدیث دا مسله چې دا چې دوا قلی وبې ګندګي وګرځي کې وبنه ګندګي دا مسله خلاف القياس ثابت ده ځکه قياس دا وي چې ګندګي وګرځي کې څنګه کې تنو بل مازه کې وکړ د سره وبګند شي او شافعي وي دا خلاف القياس ده خیرم ده کنه ده اوس که څوک په دې قیاس کوي دا قیاس به ټیک نه وي هغه داسې وایي دوه چاټي وبري بیلې دي یو ځای نه دي یو کوم ګندګي وګرځي مثال په تور بل مازه شولې کنه بلکې وګرځي د لام څه شولې
بینه دا وب که څوک یو ځای تر واړي یو غټ شی هغه کې دواړه چاټي واړي نو وب څو قلې شو به ته دوه چاټي شو او دوه چاټو کې چې ګندګي وګرځيږي نو بل مازه کېږي نه کنه لہذا ټولي واپس پاکې شوی وي چې پاکې شولې کې واپس یې جدا کی به یو چاټي دواړي نو ګندګي دوباره ناراضي خپل حالت باندې پاکه پاتې شي نو څنګه چې دوه چاټي وب په یو ځبانی ګندګي وګرځيږي ناپاکه کیږي نه دغه شان کې بیلی او ګندګي د وجه نه ناپاکي شي که یو ځکه به ته پاکي نو قیاس کوي پاګه باندې دا قیاس ټیک نه دی ښا ولی ځکه کوم چې مقیسلې د دوه چاټي وب ګندګي وګرځيږي ته حکم وارد دی چې لکه وب پاکي دي دا حکم خلاف القياس دی او کوم لکه چې حکم خلاف القياس وي خپل مورد پورې خاص وي وګورئ تلکشه وبمثل هذا قال اصحاب الشافعي قلتان دو چاټي وبو نجستان چې دواړه نجس وي اذا اجتماعتا چې کله دواړه جمع شي صورتا ګرځي دواړه طاهرتين پاکي و اذا افترقتا کله چې دوباره جدا شي بقيتا على الطهارت وطهارت باندې باقي پاتې بالقياس علامه دی قياس کوي په صورت کې اذا وقات النجاسه کله چې نجاست ورځيږي في القلتين بدو چاټو وبو کې دا چې کله حالت نه بل مازه کیږي دلته باندې بل مازه کیږي موږ ته وایو دا ټیک نه ده ولې لئن الحكم لو ثبت في الاصل اول خو موږ دام نه منو ملي صرف چې دوه چاټو بو کې ګندګي وغورځيږي غادي نه ادي پاکي وي دا نه منو موږ بلکې موږ څه وایو نه پاکي دا منو موږ نه بالفرض والتقدير وی منو سیکو نو خلاف القياس ته بل بنشي والقياس کوله ځکه وای لئن الحكم لو ثبت کچره دا حکم بالفرض والتقدير ثابت شي يعني منګه مومن ور سره في الاصل بدو قلو کې نو کان غیر معقولا غیر معقول دا حکم غیر معقول دی غیر معقول معناه غیر معقول معنی دی معنی عقلی نه ده چې نه ده بل بنشي ور قیاس کوله ومثال الرابع مثال الثالث وهو ما يكون التعليل لامر شرعي لا لامر لغوي في قولهم المطبوخ المنصف خمر وليس بلغوغ وتګي کا کار څومره وشو دریم څلورم شرط موږ دا لګولې چې دا کوم قیاس کوو د اصل نه حکم رخلو فرع معنی لګو یو د علت مشترکه د وجنه به لګو کنه دا علت به داسې څوک نه وي چې هغه د لغت نه ثابت وي داسې شی به علت نه جوړو چې هغه شانه ثابت وي لغت نه کچره موږ یو داسې شی علت جوړ کو چا چې یو داسې شی علت جوړ کو چې هغه لغت نه ثابت چې دا علت دی د شرع نه نو ثابت دا قیاس به ټیک نه وي په دې مسله پوه شئ دغه مسله وکړه خرازی ولا څو اصطلاحات ذکر خمر چاته ویل کیږي شراب خمر ولې سب شراب چاته ویل کیږي ذکر شراب د قجر او بو ته ویل کیږي چې امداسي پرې خودلې شي اور معنی نه امداسي پاره کې خوانم راشي هغه ټینګم شي او نشاوري شي خپل بلکې داسي وي د قجر او بدی د څه پرې خودلې هغه و خټ کې د خپل خاور معنی نه هغه زګونه توی کړل نشب کې پیدا شولا نو دا درې صفات خد نور کې به تاسو ویلي څو صفات درې کم و خټ کې خپل بس جوش وای جوش خټ کې دل نه د اور والا خټ کې دل نه اسی جوش وای خپل جوش وای کا یو دویم نمبر زګ ورځي دا زګ ورځول د امام صاحب راي ده صاحبانو پر ځمانه زګ ورځول پکې شرط نه دي او دریم نمبر نشاور شي کا دې ته خمر ویل کېږي د دې یو ګټو بس کلم ناجایز دي څوک د دې سکل جایز غني کافر کیږي دا شراب دي په دې پوه شئ او د دې نه سوا نور چې کوم دي هغه د دې په حکم کې به نه دي هغه به ال حرام چې نشه بږي په دې کې که نشه چاله ورکوي او کنه ورکوي بهر حال حرام دي دې دا حکم دی او د دې نه سوا چې کوم نوري انور کوم دي مثال به تور معنی اور باندې کې خدل اور باندې کې خدل هغه سوزیدل قجوري کې چولي کنه وبدي اور باندې خدي نیمه پاتې شولې او به کیلو به یخي به ور باندې نیم کیلو پاتې شو دي ته منصف وي څه وته وي منصف نه دا ال حرام دي چې نشاور وي کنه شاور نه به حرامي نه دي ویږي به دې معنی دا دوه اصطلاحات دي شو شراب او منصف نو شراب مبارک مولوی صاحب حکم وارد دي چې دا حرام دي اوس کې اوسره وي چې لکه منصف هم شراب دي شراب ولی وی خمر شراب ته خمر زکه وی چې د خمر معنی ده
عقل پټول پرده په عقل راوستل او دا منسب چي دي دام نشه پیدا کوي دام په عقل پرده راولي لہذا دام خمر دي وای نو شي خبره مانی خمر ته خمر ولي وای پرده په عقل راولي منسب چي دام په عقل باندې پرده راولي لہذا منسب هم څه دي خمر دي دا قیاسي ټیک نه دی ولی دا قیاسي د چا نه را بار کو لغت د وجه یعنی علت مشترکه چې هغه داسې شی جوړ کو چې هغه په لغت سره ثابت کو مخامره العقل عقل باندې پرده راوستل دا ټیک نه ده بلکې د شراب علت د حرمت سره نشه ده خیالم ده کنه نو علت د شرع بدل کو به سره دا ټیک نه ده وجه ولرس نور روان دي موږ سویلی مولوی صاحب څلورم دار چې کوم علت موږ روباسو دا علت د اصل او د فرع ترمنځ دا علت به د لغت نه ثابتو بلکې د چانه وي شرع نه او وزلته امام شافعي صاحب دا کار کوي چې منسب تم خمر وي دام خمر دی ولی دام باقل باندې سره ولی پرده راولي موږ ته جوابونه کړی دا خبره ټیک نه دي بس ورشي مثال الرابع ما يكون التعليل چې وی تعلیل په کې تعلیل ویل کېږي د اصل علت په فرع کې ثابت ولدا نور قیاس کې دي ها تعلیل یو شی دی علت بیل شی دی چې وی تعلیل لامر شرعي تعلیل بد امر شرعي د وجه نه دا شرط دی لا لامر لغوي امر لغوي د وجه نه بنوي فی قولهم لك قول الشوافعي و دی چل مدبوخ المنصف هغه مدبوخ چې پوخ للی شي منصف نیم پاتې شي منصف مطلب نیم پاتې شي خمر دام شراب دی دام څه دی خمر دی ولی خمر دی دا مخامره العقل بده کې مرضی کنه و اذا قال ان الخمر ذک شراب چې دی شراب هم تعریف مولا کړو کنه چې جوش وي زګو ورزي نشب کې پیدا شي دقه شي چې دی انما كان خمرا دا خمر زکه دی لانه يخامر العقل یعنی شراب ته شراب زکه وي چې دا پرده راولي په عقل باندې وغيره د دې نه سوا چې کوم نور دی لکه دا منصف يخامر العقل اذا دا هم په عقل سره وري نو هغه شراب ودام څه شو دا یو ګډ بغیر د نشینه حرام دی بم یو ګډ بغیر د نشینه څه حرامي دا غي څوک د حلال عقیده لري کافر د دی بم څه موږ دا څه خبره نه دي دا قیاس ټیک نه دی ښا فيكون خمرا بالقياس دا به خمر شي د قیاس د وجنا والسارق انما كان سارقا دې رد رس نور صحیح ردم را روان دی ښا به وي ان شاء الله ولې سب سارق پیژني بس پکوها بس ته